الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما كفر. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. عزتمندو سيدنا خليفة المسلمين يار غار مبشر بالجنة سيدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ مختصر حالات دا غوی مبارکو بیانول غواړم. سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ د دوی مبارکو خپل نوم سیدنا عبدالله رضی اللہ تعالی عنہ دی. او حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تر دې خبره نسبت شوی دی چې دا عتیق نوم دا په حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوسته دی. او دا ځکه چې حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خپل جماعت کې ناست دی او حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل: من سره ان ينظر الى عتيق من النار فلينظر الى ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. چې کم سړی دا خبره بلکې ځان خوشالول په دې خبره باندې غواړي چې هغه د جهنم د اور نه خلاص سړی یعنی موتق من النار د جهنم د عذاب نه خلاص سړی ګوري او په هغه باندې سترګې خپلې یخول غواړي فلینظر الی ابي بکر الصدیق رضی الله تعالی هغه د سیدنا ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک ته وګوري. دا شرافت ته د سیدنا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ مبارک. دویمه وجه د دوی مبارکو دا نوم د صدیق دا چې دوی مبارکو دا صدیق دا ولې ویلې کیږي د دې په باره کې هم محدثینو څه احوال ذکر کړي دي او یو حالت د هغې نه دا دی چې کم مشهور دی امام حاکم رحمه الله په مستدرک کې را نقل کړی دی د سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارکنا د مبارک فرمایي چې مشرکان کله راغلل فقالوا هل لك الى صاحبك استا ملګری چرته دی خبرې ته ويزعم انه اسري به الليله الى بيت المقدس ویا خدا ګمان کوي چې نن د شپې هغه بیت المقدس شریف ته تللی دی دا هغه دا خبره ده ته په هغې کې څه ویل غواړي. قال اوکال ذلك ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ورته وفرمیل چې هغه مبارک هم داسې فرمایلی دي چې زه بیت المقدس شریف ته تللی یم په دې شپه کې. نو دغه ټولو مشرکانو ورته وي چې همداسې وایي. هغه مبارک بیا وفرمایل چې لقد صدق انی لاصدقه بابعد من ذلك بخبر السماء غدوة وروحا.
چې تاسو دا خبره کوئ چې په دې یو شپه کې بیت المقدس شریف ته تللی دی دا تاسو ډېره بعیده ګڼئ بلکې زه خو د دې نه هم زیات یقین او باور دی زما په خپل محبوب علیه الصلاة والسلام د ځمکې او د اسمان د خبر نه چې هغه سبا وبېږي. دا جواب ورکو سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وی هم دا وجه وه فلذلک سمی الصدیق هم دا وجه وه چې په دې تصدیق د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک باندې چې هغوی مهر ثبت کو خپل چې او زما محبوب کریم صلی الله علیه وسلم هم داسې فرمایي نو ځکه ورته صدیق لقب میلاو شو. هم دا وجه ده چې جمله صحابه کرام د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د شرافت قایلو. او دا بل حدیث شریف سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه مبارک نه رانقل دی. د مبارک فرمایي چې کله محبوب علیه الصلاة والسلام د معراج شریف شپې نه راواپس شو نو ذی طوا یو مقام دی دې له چې کله راغی نو قال یا جبریل ان قومي لا یصدقوني. نو محبوب علیه الصلاة والسلام فرمایل چې ای جبریل امین علیه السلام وی زما قوم خو به زما تصدیق ونه کړي په دې کې دا به څه کوو زما قوم خو دا تصدیق په ونه کړي چې زه دلته راغلی یم. جبریل امین علیه السلام مبارک ورته فرمایل یصدقک ابو بکر ستا تصدیق په ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک کوي. سبحان الله څومره لوی مقام او عظمت دی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. او دلته به یو بله خبره کول غواړم حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک ناست دی تشریف فرما دی. جبریل امین علیه السلام مبارک تشریف فرما دی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک راغے. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مبارک راغے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مبارک راغے. جبریل امین علیہ السلام مبارک تشریف فرما دے چاہتا ہم نہ پاسی خو چې کله ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک تشریف آوری وکړه هغه مبارک دی مجلس سره داخل شو جبریل امین علیه السلام مبارک آغا د ادب د وجې نه ودرېدو. چې کله ودرېدو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمایل یا جبریل مالک یا جبریل امین علیه السلام دا څه وجه ده چې زما درې یاران راغل ته ورته پانسې دی خو چې زما یارې غار راغی نو ته ورته پاسې دی. چې یا رسول الله دا د استاد او د شاګرد علاقه ده. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ مبارک زما استاد دی او زه د هغه شاګرد یم. وی چې هغه څنګه هغه داسې یا رسول الله چې د ما سره یو ډېره لوی نیکي کړې ده او هغه دا چې کله الله جل جلاله آدم علیه السلام مبارک تخلیق اراده وفرمایله نو ټولو فرشتو خو اعتراض وکړو چې موږ به ستا تسبیح کوو خدایه او دا انسان چې دی دا به وینې تویوي ناحقه خپلو کې به فساد پې خپلو کې به یو بل سره نه لګي اعتراض یې وکړو. وی چې کله ما دغې د فرشتو دی خبرو سره موافقت کول غوښته چې او دغسې به وي نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک روح د عالم ارواح نه وی را مخامخ شوه راته او وی ما ته یې داسې اشاره وکړه چې پام کوه ته داسې ونه وی دا خبره ستا نه صادر نشي وی ځکه چې ته د الله جل جلاله د دیدار خواهشمند دی او که تا دا اعتراض وکړو نو ته به دغه حجاب کې پاتې شي. وی دغه
ښېګړه ما سره یې وکړه او دغه لحاظ سره دا زما استاذ دی او زه د شاګرد یم. دا د ازل خبرې دي. وی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک جبریل امین علیه السلام ورته څه وایي یصدقک ابوبکر الصدیق رضی الله تعالی. ستا تصدیق په دا کوي تاسو له چا پروا مه کوئ. وهو الصدیق ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک په ستا تصدیق کوي او ستا تصدیق چې کله کوي نو ځکه ورته صدیق اکبر ویلی کیږي. کنه یا رسول الله دومره لوی شان دی. بیا امام حاکم په مستدرک کې د سیدنا نزال ابن صبرتا رضی الله تعالی عنه نه حدیث شریف را نقل کړي چې قلنا لعلی رضی الله تعالی عنه اخبرنا عن ابي بکر رضی الله تعالی عنه چې مولا شیر خدا رضی الله تعالی عنه موږ لږ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د شان نه خبر چې دا هغه مبارک څه شان دی څه عظمت دی د هغه مبارک. نو مولا علی رضی الله تعالی عنہ مبارک په فرمایل ذاک امرؤ سماه الله الصدیق علی لسان جبریل. دا هغه هستی ده چې الله جل جلاله د جبریل امین علیه السلام په ژبه باندې صدیق لقب ورله الله جل جلاله ورکړی. وعلى لسان محمد او د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم په ژبه مبارکه هغه ته لقب د صدیق میلاو شوی دی. کان خلیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم علی الصلاة او دا داسې یو هستی وه چې دا د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلیفه و په منځ کې نائب و د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منځ کې رضیه لدیننا فرضینا لدنیانا. ډیر عجیب الفاظ دي. شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زمونږ د دین د پاره په امامت چونکه دین سره تعلق ساتي وي د دین د پاره زمونږ دا غوړه کو لہذا فرضیناه لدنیانا یمنګ هغه خپل قائد مقرر کو په دنیاوي امورو کې. یعنی چې کله د دین په معامله کې حضور صلی الله علیه وسلم په دومره باور او اعتبار وکړو یمنګ د خپل دنیا د پاره غوړه کو. د حدیث شریف اسنادم جيد دی. دا عظمت شان دی صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ. او د احد چې کوم حدیث شریف مشهور دی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې کله د احد شریف په غر باندې محبوب علیه الصلاۃ والسلام تشریف آوری وکړه او هغه په خوځېدو شو محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک سو فرمایل اسکن فانما علیک نبی و صدیق و شهیدان. سکون اختیار کا لکه چې ستا د پاسه یو نبی معظم دی یو صدیق دی او دو شهدا دي. دا صدیق لقب دام د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د اړخ نه ورته میلاو دی. او د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک عفت جاهلیت په دې دور کې هم ډیر زیات پاک دامنی و د مبارک ځکه چې صحابه کرام په مجمع کې صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ مبارک تشریف آوری کړی دا. صحابه کرامو ته یو تپوس وکړو چې هل شربت الخمر فی الجاهلیه چې تاسو په جاهلیت وخت کې چرته شراب څکلی دي؟ صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته فرمایل اعوذ بالله زه د الله پناه غواړم وې ځکه چې ما خپل مروت او خپل عزت او خپل وقار دا ما نه ضایع کو په دې باندې چې کله دا خبر
حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک ته ورسېدو. فقال صدق ابو بکر صدق ابو بکر مرتين. دا خبره حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم 2 ځله وکړه چې آو زما یار وی رښتیا ویلي، زما یار رښتیا ویلي دي. دا هغه صداقت دی او دا د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هغه اعتماد دی په صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ مبارک باندې. او بیا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ مبارک عظمت شان د دین هم معلومیږي. دا روایت دی د فرات ابن الصائب نه امام ابو نعیم احمد ابن عبدالله اصفهانی رحمه الله دا روایت را نقل کړی دی چې فرات ابن الصائب وایي چې ما د میمون ابن مهران رضی الله تعالی عنہ نه سوال وکړو. ما ورته وی چې علی افضل عندك ام ابو بکر و عمر. ما ته دا تپوس وکړه چې شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک افضل دی او که صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ یا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. نو قال فرتعد. دا مبارک فرمائی فرات ابن صائب رحمه الله وی چې ما کله ته تپوس وکوي دا هغه مبارک دا بدن داسې ولړزېدو او ویښتې په دې بدن ودرېدو حتی سقطت عصاه من یده، تر دې پورې چې د هغه مبارک په لاس کې کومه عصا وه هغه هم ترې نه وغورځېده د هیبت د وجې نه. بیا فرمایل ما كنت اظن نبقى الى زمان يعدل بهما. زما خدای ګمان نه و چې زه به داسې زمانې ته پاتې کېږم چې د دې دواړو په منځ کې به بیا د عدل حساب خلک لګوي چې دا برابر دي او که برابر نه دي. زما دا ګمان نه و چې زه به داسې زمانې ته پاتې کېږم. لله درهما. مبارک فرمائے د دې دواړو صحابه کرامو د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډیر لوی شان دی. الله جل جلاله ورله ډیر لوی عظمت ورکړي. والله لقد آمن ابو بکر بالنبي صلی الله علیه وسلم زمن بحیراء الراهب حين مر به. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه وخت ایمان قبول کړی او سو وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره ابو طالب رضی الله تعالی عنہ سره شام ته تجارت لتله نو بحیراء الراهب سره میلاو شو. وی هغه وخت دی ایمان قبول کړی او بیا خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها مبارک سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نکاح شوی و. وذلك كله قبل ان يولد علي رضی الله تعالی عنه. ودا هغه وخت شوی چې هغه وخت سیدنا علی المرتضی رضی الله تعالی عنه لا پیدا شوی هم نو. ودا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک عظمت دا دی. او بیا اجماع پدی باندې دا چې صحابه کرامو نه لوی جماعت حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک باندې خو ایمان راوړیو، یقین او تصدیق کړو او بیا د دې اقوالو په منځ کې چې تطبیق کړی د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله چې هغه مبارک دا فرمایل چې ان ابا بکر اول من اسلم من الرجال، چې اول الاسلام پر رجالو کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک دی.
وعلی اول من اسلم من الصبیان او په ماشومانو کې سیدنا علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ مبارک اسلام قبول کړ. وخدیجة اول من اسلمت من النساء او خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها دا په نساو کې په زنانو کې اول د حضور صلی الله علیه وسلم تصدیق کړو. او دا جمع چې چا اول کړی دا امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ مبارک دا جمع کړی دا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ عظمت شان وو.